أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورہ بقرہ آیات نمبر 105 دیگی اللہ پاک جل جلالہ د یهودو یو خباست ذکر کی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې بیت المقدس طرف ته منځونه کول او حکم ورته تاسو بیت المقدس طرف ته منځونه کوي، نو تقریبا 19 میاشتې رسول الله صلی الله علیه وسلم 19 میاشتې تقریبا بیت المقدس طرف ته منځونه وکړل. بیا وروسته حکم راغی فولي وجهک شطر المسجد الحرام. نبی علیه السلام ته الله حکم وکړو چې تاسو خانه کعبه طرف ته مسجد حرام طرف ته موس کوئ، هغه طرف ته مخ واړوئ. نو چې کله دا حکم راغی نو مشرکین او يهوديانو هغه وی دا څنګه دین دی چې یو ورځ پکې یو قسم حکم دی بل ورځ پکې بل قسم حکم دی، یعنی دا څنګه دین دی؟ یو ورځ وی مسجد بیت المقدس طرف ته موس کوئ او بل ورځ وی مسجد حرام یعنی خانه کعبه طرف ته مونځونه کوئ، دا لا څنګه دین دی؟ نو دی به وی چې ولې الله پاک ته د مخ دراتلو حالات را روانو حالات پته نشته، الله پاک په دې نه دی خبر. نو چې الله پاک په دې هر څه باندې خبر دی نو پکار د چې بیا الله پاک د مخ کې دی یو طرف ته حکم کړی وي چې تاسو مسجد حرام یعنی خانه کعبه طرف ته مونځونه کوئ، د بیت المقدس طرف ته مونځونه مکوئ. نو الله پاک جل جلاله په دې باندې دا آیات نازل کوي، فرمایل چې هغه ما ننسخ کوم چې مونږ منسوخ کړل من آیت د آیاتونو نه او ننسها یا هیر کړه هغه یا مونږ هغه هیر کړه نأتی نو مونږ راوړو بخیر بهتر منها د هغې آیاتونو او مثلها یا پشان د هغې مو راوړو. منسوخ کېدل، منسوخ ویلی شي، د منسوخ کېدلو معنا یعنی د نسخ معنا د نقل او تحویل، یا پورته کېدل لرې کېدل اوچتول. د نسخ معنا څه ده؟ لرې کول، اوچتول، بدلول، دا د نسخ معنا ده. او د قرآن او سنت په اصطلاح کې نسخ ویلی شي د یو حکم په ځای باندې بل حکم جاری کول، د یو حکم په ځای باندې بل حکم جاری کول. نو کله الله پاک جل جلاله داسې وکړي چې کله دویم حکم راشي دا لومبی حکم مکمل ختم کی هغه منسوخ شي، او کله الله پاک جل جلاله داسې وکړي چې کله دویم حکم راشي نو په دې دویم حکم سره په دې لومبی حکم کې ترمیم وشي، لږ غونډه کې رد او بدل پکې وشي، دې ته چې کوم دی نسخ ویلی شي. نو دا الله پاک جل جلاله د اسمانونو د ځمکو مالک دی، څنګه چې غواړي هغه شانتې کولی شي، او الله پاک چې دا نسخه کوي نو دا هم د بندگانو خیال ساتي، هغې سره رعایت کوي، د هغې سره مینه او محبت دی، نو د هغې د وجې الله پاک جل جلاله احکامات بدلی را بدلی. نو یهودیانو به دا خبرې کولې او دا د یهودیانو به یو مثال ورکو د نسخ باره کې، یعنی الله پاک لومبی وی تاسو بیت المقدس طرف ته منځونه کوئ، بیا حکم راغی تاسو بیت الله شریف ته مخکې بیت الله شریف ته منځونه کوئ. نو د یهودیانو به د دې مثال داسې دی د الله پاک جل جلاله په شان کې به دا مثال ورکو چې لکه یو بادشاه دی او بادشاه یو ځان له کېناستو د خپل ملک دپاره یو قانون جوړ کړو، چې کله یې قانون جوړ کړو نو راغې خپلو وزیرانو ته ووایي چې دا قانون په دې خلکو باندې نافظ کړئ. نو چې کله هغې قانون نافظ کړو نو خلکو چغې جوړې کړلې چې دا قانون خو سخت دی، دا ظالمانه قانون دی، دا قانون موږ نه منو. خلکو احتجاج شروع کړو، روډونه ته راووتل، روډونه یې بند کړل. بادشاه مجبوره شو هغه خپل زوړ قانون یې ختم کو او د هغې خلکو د مزاج مطابق کې دویم قانون جوړ کړو. نو چې کله دویم قانون جوړ کړو نو خلکو لاسونه وټپول بادشاه زنده باد، او قانون دی چې کوم دی غاړه کېښوده چې دا قانون زموږ د مزاج مناسب دی. نو دغه قانون چلیدو نو 15 میاشتو پورې 15 کالو پورې وچلیدو.
نو 15 کاله پس دک قانون دی خو بیا د خلکو چې جوړو کې دا قانون مونږ نه منو دا قانون دا ظالمانه قانون دی نو بیا خلکو احتجاج چې کوم دی وکړو روډونه باندې کړل خلک راووتل چې دا ظالمانه قانون دی مونږ نه منو بادشاہ بیا مجبور شو او هغه قانون بدل نو ګوره دا ډومبه قانون چې کوم منسوخ شو چې بادشاہ ځان نه جوړ کړو نو دا د دې وجې نه منسوخ شو د دې وجې نه اون چلیدو چې بادشاہ ته د خلکو مزاج نو معلوم د موجوده حالاتو پته ورته نه د دې وجې دا قانون منسوخ شو دا قانون اون چلید خو دا دویم قانون ولې اون چلیدو دا دویم قانون وي د دې وجې نه اون چلیدو چې دا دویم قانون کې خو بادشاہ ته د موجوده حالاتو پته وا خو د آینده حالاتو پته ورته نه نو د دې وجې نه دا قانون اون چلید نو د يهوديانو بد مثال د الله په حق کې ورکو چې الیاذ بالله ولی الله پاک جل جلاله ته خود موجوده حالات پته ده چې دې ټیم کې د خلکو مزاج څه دي او در روانو حالات ورته پته تر قیامت پورې څه کیږي په کم کم منټ کې کیږي په کم کم سکند کې کیږي د دې ټولو الله ته پته ده نو دا مثالونه به دغه يهوديانو او مشرکانو د الله رب العزت د ذات سره ورکول چې الله یو قانون جوړ کو اون چلیدو نو ولې اون چلیدو چې الله ته د موجوده حالات پته نه ولا یعذ بالله نو الله ته د موجوده حالات پته ده او د آینده حالات ورته پته ده نو دا مثالونه د الله د ذات سره مناسب نه دي اوس دریم مثال وره دریم مثال دا دی چې کله سړی یو ډاکټر لورش او یو سړی بیمار دی او دی ډاکټر لړو ډاکټر وته علاج شروع کی چې کله وته علاج شروع کی نو یو میاشت پورې د چې کوم دی دوايي ولګي دا یو میاشت پورې استعمالای نو چې کله د سړی دوباره لړ شي نو بیا دغه چیټ منسوخ کی دغه دوايي بیا نه رالي بیا ورته بل قسم دوايي ولګي نو د هغه دوايي استعمالي په مازه 15 شپږ میاشتې یا 2 میاشتې علاج او کی سړی مکمل جوړ شي نو وی دا ډومبه دوايي چې ډاکټر کوم لیکلی دا نو دا ډاکټر په دې خبره پوهه دی چې دا به شپږ میاشتې به دا علاج اخلي د مرض ختمېدل به شپږ میاشتې اخلي او ډاکټر ته دا هم پته ده چې دا یو دوايي تر یو میاشت پورې کار کوي بیا د وجود کې به تبدیلی راغلی نو بل قسمه دوايي پکاري نو په دویمه میاشت ورته چیټ بدل کی دویمه قسم دوايي وته ولیکي نو په دریمه ورته د دریم قسم دوايي ولیکي نو یو سړی و چې دا ډاکټر خو لیوانی دی دا کمکل نو په یو ځای به ورته ارسل کړي وکنه یا یو قسمه دوايي به ورته لیکل دا دوايي ورته ولې بدلول را بدلول نو څوک چې دا اعتراض کوي چې دا ډاکټر کمکل دی نو دا سړی په خپل باندې کمکل دی ځکه ډاکټر د هغه د وجود نه خبر دی او دا وته پته چې دا مرض به تر دې وخت پورې دوره وخت کې به ختميږي او تر یوې میاشتې پورې یو نیمه میاشتې پورې به یو قسمه دوايي کار کوي بیا د په وجود کې نور دوايي کار نه کوي وي دک شان الله پاک جل جلاله چې احکامات بدلی را بدلی نو الله ته پته ده چې دا حکم به تر دې وخت پورې د انسانانو لپاره پیدا مند وي الله ته پته ده چې دا حکم چې کوم زه اوس د خلکو باندې لاګو کوم نو دا به تر دې وخت پورې د خلکو لپاره پیدا مند وي او چې کله دا ټیم راشي بیا به د خلکو لپاره دا حکم پیدا مند نه بیا ورته بل حکم چې کوم د الله پاک جاری کی لکه چې کله مسلمانان کم نو حکم داو چې مسلمانانو به د کافرانو خزو سره نکاح کولی شو خو الله ته پته و چې دی وخت کې مسلمانان ډیر شي بیا به دا حکم بدلوم او چې کله مسلمانان ډیر شو الله حکم بدل کو تاسو بوست مشرکان سره ولا تنكحوا المشركات تاسو د مشرکان خو سره او مشرکان سړول بخبل لونم نه ور کوي او د مشرکان خو سره تاسو نکونه نه کوي نو دا الله ته پته و د يهوديانو بدايه اعتراض کو چې الله د قران کې د حکمونه بدلی نو الله ته د موجوده حالات پته نشته لا یذ بالله یا در روانو حالات پته ورته نشته دوه مثال چې ما کم درک خدا دغه د الله د ذات سره مناسب نه دی دا مثال مناسب دی د ډاکټر دا چې الله ته د هر څه پته ده خدایي باوجود د انسان حالت ته ګورو دغه مناسب الله پاک جل جلاله به احکامات بدلول نو منسوخ کېدل دا په درې قسمه باندې الله پاک په قران مجید کې درې قسمه منسوخ کېدل یو منسوخ هغه دی منسوخ تاسو ته موجه ختمېدل دغه په ځای باندې بل حکم راوړل یا چې کوم حکم راشي کوم حکم موجود دی نو پای کې ترمیم کول د دې چې کوم منسوخ په درې قسمه باندې دي یو منسوخ هغه دی چې دغه حکم چې کوم دی باقی وي حکم باقی وي او تلاوت منسوخ شوی وي حکم باقی وي یعنی معنا او مفهوم هغه چې کوم حکم دی هغه باقی وي خو تلاوت منسوخ وي لکه څنګه چې دا آیات مخکې الله پاک نازل کړو الشیخ والشیخه
اذا زنیا فرجموهما نکالا من الله والله عزیز حکیم. دا آیات الله پاک نازل کړو، خو بیا ورستو الله پاک د دې غ تلاوت منسوخ کو، د کتاب نه لري او د دې حکم موسم باقی دی. کله چې شادي شوده سړی یا شادي شوده خزه دی د ګناه عمل وکي او په دې باندې دلایل قائم شي، گواهان به پیش شي، نو دې ته دا دواړه بیا رجم کوي. د غیر شادي شوده لپاره کوړی دي او شادي شوده دا شادي شوده بیا په کانو باندې ولي په کانو باندې به مړ کوي. نو دا حکم د قرآن آیاتو، خو د دې قرآن د آیات تلاوت منسوخ شوی دی، قرآن کې نشته څوک تلاوت کوي نه، او که څوک په دې باندې مونږ کوي نو مونږ په نه کېږي ځکه تلاوت منسوخ دی. په دې آیات باندې که څوک مونږ کوي نو مونږ یې نه کېږي، تلاوت منسوخ دی، خو حکم یې اوس هم باقی دی. اوس هم چې اسلامي حکومت یو چا دک کسي ګناه وکړله شادي شوده او کسانو نو دوی به بیا رجم کېږي. نو دا هغه قسم دی چې د دې حکم باقی دی خو تلاوت یې منسوخ دی، نو دې ته ویل شي منسوخ التلاوت. او دویم هغه منسوخ دی چې د هغې صرف تلاوت حکم چې کوم دی هغه منسوخي، حکم منسوخي خو تلاوت یې باقی. که څوک په هغې آیات باندې مونځ کوي نو مونځ پې هم کېږي او قرآن کې خلک لولي وو، خو حکم د هغې نشته. او هغه د سورې بقرې 180 نمبر آیات دی، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیة للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. دا حکم نو د دې حکم اوس منسوخ شوی دی. الله پاک فرمایي چې کم سړی مړ کېږي نو د مرګ په وخت کې به دې د خپلو والدینو دپاره وصیت کوي چې د ده نه کوم مال پاتې شوي ترکه ورته وي. نو په دغې مال کې به وصیت کوي چې دوره زما د مور شو، دوره مې د پلار شو او دوره زما د نور رشته دارانو شو. دا وصیت پکې دا فرض و مخکې. خو بیا چې کله د میراث آیاتونه په سورې نساء کې چې کوم دی نازل شو نو دا د دې حکم منسوخ شو، حکم ختم شو. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین یا للرجال نصیب مما ترک. نو دا آیاتونه چې په سورې نساء کې نازل شو هر سړي ته خپله برخه چې کوم دی الله پاک په خپله باندې وکړي چې د ده به دورئ د ده به دورئ د ده به دورئ. نو دا آیات بیا د دې آیات حکم منسوخ شو، خو تلاوت یې اوس هم باقي دی. که څوک پرې مونځ کوي نو مونځ پې هم کېږي، خلک یې په قرآن کې لولي. او درې قسم منسوخ هغه دی په درېیم قسم چې د هغې حکم هم منسوخ دی، تلاوت یې هم منسوخ دی. حکم یې هم منسوخ دی او تلاوت یې هم منسوخ دی. نو دا الله پاک جل جلاله دا قسمه آیاتونه یو ځل خو نازل کړي وو په نبي علیه السلام، خو بیا وروستو د نبي علیه السلام د ذهن مبارک نه او د صحابو د ذهنونو نه هغه ختم کړي دي. لکه د ډېر بعضې روایتونو نه معلومیږي چې الله پاک جل جلاله د سورې احزاب چې و دا د سورې بقرې عمره اوږد صورت و، خو بیا ډېرې حصې الله پاک جل جلاله د دې منسوخ کړل دي. د سورې احزاب د ډېرو حصو تلاوت هم منسوخ دی او دا حکم هم منسوخ دی. نو دا قسمه آیاتونه الله پاک ډېر شی نازل کړي، خو بیا وروستو د الله پاک جل جلاله د نبي علیه السلام او د صحابو د ذهن نه روان کړي. دا په درې قسم باندې منسوخ دي. نو الله پاک جل جلاله دلته دا فرمایي چې ما ننسخ کوم چې موږ منسوخ کړل من آیتن د آیاتونو نه او ننسها یا موږ هغه یېر کړل نأتي نو موږ راوړل بخیر بهتر منها د هغې نه. کوم آیاتونه چې موږ منسوخ کړي دي او کوم چې موږ د نبی علیه السلام او د صحابو د ذهن نه میټاو کړي دي، لرې کړي مو دي، نو د هغې په ځای الله پاک موږ بهتر د هغې نه راوړل دي. یعنې اسان هم دي، د هغې په ځای چې کوم آیاتونه موږ راوړل دي هغه اسان هم دي او هغه په ثواب کې هم زیات دي، په ثواب کې هم بهتر دي او په اسانۍ کې هم بهتر دي. او مثلها یا په شان د هغې مو راوړل، یا خو د هغې نه بهتر آیاتونه راوړل یا خو د هغې په شان راوړل. الم تعلم آیت نه پوهېږي ان الله چې بېشک الله تعالی علی کل په هر چیز باندې علی کل شیء په هر چیز باندې قدیر قدرت لرونکی دی. الله په هر چیز باندې قدرت لرونکی دی او الله نه څوک تپوس کولی شي. الم تعلم آیت نه پوهېږي ان الله له چې بېشکه د الله دپاره دی ملک السماوات بادشاهي د اسمانونو والارض او بادشاهي د ځمکو، د ځمکو او د اسمانونو بادشاهي دا ټول د الله دپاره دي. وما لکم او نشته ستاسو دپاره من دون الله سوا د الله نه من ولی څوک دوست نشته د الله نه علاوه چې ستاسو حفاظت وکړي. زموږ ستاسو ټول حفاظت څوک کوي؟ د الله کوي. نو الله فرمایي چې د الله نه علاوه ستاسو بل څوک دوست نشته چې ستاسو حفاظت وکړي، ولا نصير او نه څوک ستاسو مددګار شته دی چې تاسو د الله د عذاب نه بچ کړي. کله چې د الله د عذاب راشي نو تاسو بل څوک نشي بچ کولی بلکې الله به مو بچ کړي. ما ننسخ کوم چې موږ منسوخ کړل من آیت د آیاتونو نه او ننسها
یا مونږ هیر کړل هغه نأتی نو مونږ راوړل بخیر بهتر من هذا هغینا د هغې آیتونه بهتر راوړل د ثواب په اعتبار سره او د اسانۍ په اعتبار سره او مثلها یا پشان د هغې مو راوړل علم تعلم آیت نه پوهېږي ان الله چې بېشک الله تعالی علی کل شیء په هر چیز باندې قدیر قادر دی علم تعلم آیت نه پوهېږي ان الله چې بېشک ان الله له چې بېشک د الله دپاره دی ملک السماوات بادشاهی د اسمانونو والارض او د ځمکو وما لکم او نشته ستاسو دپاره من دون الله سوا د الله تعالی نه من ولی څوک دوست چې ستاسو حفاظت وکړي ولا نصير او نه څوک مددګار چې تاسو د الله د عذاب نه بچ کړي ما ننسخ کوم چې موږ منسوخ کړل من آیت د آیاتونو نه او ننسها یا موږ هیر کړل هغه نأتي نو موږ راوړل بخیر بهتر منها د هغې نه او مثلها او یا پشان د هغې یا خو د هغې آیتونو نه بهتر راوړل یا خو د هغې پشان راوړل علم تعلم آیت نه پوهېږي ان الله چې بېشک الله تعالی علی کل شیء په هر چیز باندې قدیر قادر دی علم تعلم آیت نه پوهېږي ان الله له چې بېشک د الله دپاره ده ملک السماوات بادشاهي د اسمانونو والارض او د ځمکو وما لکم او نشته ستاسو دپاره من دون الله سوا د الله نه من ولی څوک دوست چې ستاسو حفاظت وکړي ولا نصیر او نه څوک مددګار چې هغه تاسو د الله د عذاب نه بچ کړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إله العالمين زمون رازش زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي خدای دې څومره غلطي کوتاهي زمون راغلي موږ ته معاف کړي الہ العالمین موږ ټول صحیح د ټیک ټیک قرآن ویلو په ترجمه تفسیر کولو توفیق او طاقت راکړي الہ العالمین زمون د ټولو نه راضي شي د ټولو مسلمانانو نه راضي شي الله په موږ ټولو باندې ورحمېږي خدای موږ ټول سره د رحم او د کرم او د احسان معامله وفرمایي الہ العالمین په فلسطین مجاهدینو سره مدد او نصرت شامل حال کی الله قدم په قدم او موقع په موقع باندې سره خپل مدد او نصرت شامل حال کی دغه په مقابله کې چې کوم اسرائیل دي کوم يهوديان دي الله د خپل قهر او د غضب په سپېړې وي خدای په کومه خوره په کومه ځمکه باندې چې مسلمانانو باندې ظلم د کافرانو د لاس شروع دی الله هغوی د کافرانو د پنجې نه خلاص الہ العالمین کم کافران چې مسلمانانو ته نقصان رسی الہ العالمین د خپل قهر او غضب په سپېړې وي الله مسلمانان غالب کا او کافران مغلوب کا الہ العالمین ټول مسلمانانو سره خپل مدد او نصرت شامل حال کا الله کوم مجاهدین چې جنگي گئی د فتح او کامیابی ورکا الله د کورونو د مالونو د جانونو د عزتونو حفاظت او فرمای الہ العالمین خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بال ایمان کا په وخت ځن کنن د زړه په صدق سره په جبه زموږ د ټولو مسلمانانو دا کلمه چالو لا اله الا الله محمد رسول